دغه ورځ ملاقات تور سره شو چې د کور وته نه چې په دغه ورځ نو شي او د ماسوتن باندې شو ماستان باندې څه غب شپم لګېدل او بس ناستو مو غب پم لګو بس بیا د زه بار ته وته ما سره خپل ماشوم وې ته څه کې ما یې دل چکر راسه بار ورکوم به ما له دغه ماشوم راکو بس وی ته دل چکر ورکو زه مانځل ویزه په مانځل لاشم بس بیا زه ماسوتن دی ما نا وخت را وصل هغه خپل کمرې ته لاړ تلې و زه بس بیا په خپل کمره لاړم سر بیا ملاقاتونه شو څنګه خبر شوي دا یو ملګرو گاونډي وغیره هغه ور راته وډبو اسانه خنه زه خبر شوم چې یاره د ما کو شو کور کې ناسوم زما چټي و او فیسبوک مې کوم د خپل ورونه دی رانه ته او ما فیسبوک کو د ما کې د غراله دغه رشکه مې مولي دا ویني زوی مې مولي دی خدا را د پته نه چې دا بس سارم بستا دارت لولر جانانا سارم بستا دارت لولر جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا سارم بستا دانت لولا اوس پدارو دت بنا رغیگم 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 پزړیم تا پسی بیمار جانانا پزړیم تا پسی بیمار جانانا تل بیم ستا په انتظار جانانا تل بیم ستا په انتظار جانانا اور جړلو مور ته وی چې مور ته چې داسې جاړې کنه ما جاړه زه بغټېږم او کنه داسې چل چې چا کړی زه به بسته کې به مغي پسې وړم دې ماشومه سم دا سلما ده بیا دی لور ده ته څنګه وې خی ستا پلار سره ملاقات شو چې تلو تا د کومه خبره یادېږي د پخپوراله زور وکړه شپې چې کله ستړی چې راغلی زور کړي دي وله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو کتونکو موجود ما ګجرو غړی کې تېره شوې جمعې په ورځ چې کومه سانحه د جلاله په پل مخې ته راغلې وه کومه چاودنه شوې وه نو په هغې کې وسیم نومې شخص شهید شوی و دا د هغه قبر دی د جمعې ورځ وه او ورونه یې وایي چې په جمعې په ورځ به د چوټي کوله کار له به نه وتلو خو په دغه ورځ د جمعې ورځ و دی بیا هم تلی و خپله در غریبي کوله دا څلور ماشومانان دي بچي دا یتیمانان پاتې شو موږ پښتانه همیشه لاشونه ورکوو او غم چې په چا راشي په هغې وایي ځمکه هغه سوځي چې پې اور بلیږي تکلیف په دوی دی دا ماشومان ته پاتې شو پلار یې لاړې شهید شو دا یې د سر سور و در غریبي به وکړه نو بچو له به سره وړل دی کشری زوی دی راغلی دوی د دې غم نه سیوا کوو د دې روډ سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه رو خیر جی ستاسو مشر ورو او جی دا زما مشر په دغه ورځ ملاقات تور سره شو چې د کور وته نه چې په دغه ورځ نو شي او د ماسوتن باندې شو ماستان باندې څه غب شپم لګېدل او بس ناستو مو غب پم لګو بس بیا د زه بار ته وته ما سره خپل ماشوم وې ته څه کې ما یې دل چکر راسه بار ورکوم به ما له دغه ماشوم راکو بس وی ته دل چکر ورکو زه مانځل ویزه په مانځل لاشم بس بیا زه ماسوتن دی ما نا وخت را وصل هغه خپل کمرې ته لاړ تلې و زه بس بیا په خپل کمره لاړم سر بیا ملاقاتونه شو څنګه خبر شوي دا یو ملګرو گاونډي وغیره هغه ور راته وډبو
ثانیه ښه زه خبر شوم چې یاره دماکه وشوه کور کې ناست وم زما چوټي وه او فیسبوک مې کوم دا خپل ویډیوونه دي رانه ته و ما فیسبوک کو دماکې دغه راله اوم مې دغه رشکه مې مولیده دا وینې زوې مې مولیدې خو دا راته پته نه وه چې دا بس چې دا به زموږ په کور راځي دا راته پته نه وه اصلي وینې دا رالل خلک او چې مېلمانه ځي راځي اوسه پورې مونږ وربند نه دی سیاسي خلک رالل جی سیاسي خلک هم راغلل پولیس افسران راغلي نه جی نه هغې تکلیف نه دی کړی جی هغې تکلیف نه دی کړی غریب سړي غم دی کوي جی جی دا متره دی دا مې جی مشر تره دی دې لږ خبرې نه اوري داسې خبرې نشي کولی دا یې مشر زوی دی دا جی مشر دی ته څنګه یې بچي ښه ټیک ده سبق وایې پلار سره د اخري ملاقات کله شو بیګه کله چې وفات کېدو سار دې لیدلی چې د کور وتو قدرمنو وسیم به یې لاړی مرګ حق د ټول وځو څوک په ډزو لګي شهید شي او څوک په چاودنو کې لاړ شي خو الله دې په موږ غریبانانو رحم وکړي دا څلور ماشومان ته پاتې شو غریب رکشه چلوله او رکشه یې خپله وه نه جی نه پردی وه جی په دنده یې چلو په دنده به یې چلوله جی په هغې به بچو له رزق پیدا کوو نن د دې ماشومانو اسرا د خاورو لاندې ده هغه پلار کم ته چې د بچو انتظار چې سار د کور وځي چې پاپا به هم څه راوړي د وسیم غریب جنازه کور ته راله یقینا په دې کور غم دی د دوی غم نه سیوا کومه خو مطلب مې دا دی او د ویډیو مقصد مې هم دا دی چې دا ګلالي ته یتیمانان پاتې شو ابل ماشوم څه شو ته راشه بچي مال یې راکړه ما ده مال راشه خاشم راشه بیل وړه دغه بیل واله شه راشه راشه انکل ښه لیټ بند کا د ده څه نوم دی د محمد هاشم محمد هاشم دا د ټولو کشر دی جی دا ټولو کشر انکل ته وګوره هغه دی انکل هغه او دا مشر زوی دی جی دا مشر زوی دغه ورپسې دی دا سلما ده بیا جی دی لور ده ته څنګه بچي خیم ښه ستا پلار سره ملاقات شو چې تلو تا د کومه خبره یادېږي باندې بخپورال زورک پخپوراله زور وکړه شپې چې کله ستړی و چې رالی زور کړي دي وله قدرمنو دا ډېر سخت وخت یې الله دې په چام نه راولي دا غم دې الله چاته هم نه ښیي چې رور پلار زوی دې د کوره روغ رمټ وځي او اچانک د هغه جنازه تاله راشي نو دغه ډېر سخت وخت دی دا د الله چاته هم نه ښیي زما د ویډیو مقصد دا ماشومان دي یقینا دا دنیا به وي دا ماشومان به مي خو لاړو وسیم غریب او پرمختګ د دوی پاتې شو دا ماشومان دا رونم غریبانان دي ځکه چې یو سړی د دندې رکشه چلی بېوسی که کوم ورونه وزداري او وسې کېږي کومک کول غواړي نو د وسیم به یې د دغه یتیمانانو سره مرسته ضرور کوي ځکه دا مستحق دي یتیمانان دي دا څلور بچي ترې پاتې شو ستاسو د رابطې نمبر 0315 73 12345 قدرمنو د دې د رابطې نمبر درته په سکرین ښکاري بیا هم درته وایم که کم خلک وزداري د دې یتیمانانو په سر لاس کې د دوی سره مرسته وکړي موږ اکثر لاشونه ورکو خو موږ ته خپل مجرم معلوم نه چې زموږ مجرم څوک دی د دې غریب د چا سره څومه وه خپلو بچو له سیر وړه ګټل د کوره د مزدورۍ په تکل وتلی و
یو ملګري کیسه کوله چې نمبر زما و د چینچې راته وی چې زه د جمعې مانځه له ځان رسوم ته خپل نمبر ماله راکړه خو غریب ته پته نه وه چې د جلاله پول ته رسم او زه به د دغې چاودنې ښکار کېږم الله دې په مونږ پښتنو رحم وکړي او الله دې دوی له زړه صبر ورکړي بیا هم درته وایم د دې ماشومانو په سر لاس کېدی او د دې د رابطې نمبر په سکرین ښکاري تاسو څنګه خیر دی اصل کې چې چا باندې سخته راشي هغې ته پته لګي زموږ والد صاحب په خپله مونږ نه ډېر په بچپن کې تللی دی مونږ ته د پلاره درد پته لګي پوه شوې چې سړی په خپله یتیم وي که نه تو انشاءالله الله تعالی به دوی له رزق ورکوي هر څه به کوي خو لکه دوی د سر سایه چې کوم د فلحال موجوده دغه شوه نو انشاءالله زموږ ټولو ورونو زه ریکویسټ دی کوم چې بار ملک دي خاص کر چې خپل وس مطابق ځکه چې دا مستحق دي غریبانان دي بل څه دشمني نشته نور څه داسې خلک دوی مونږ نه تپوس وکړو چې دوی له به خلک راغله چې تاسو دشمني ده که نه دشمني چې نو داسې حرکتونه خو نه کېږي که نه جي نه دشمني سم نشته دی نو خپل دغه دوی مستحق دي د خبرو چې دوی سره امداد هم وکړی چې هر قسم کومک اوس وکړي مونږ سره ودرېږو ټول مور ته وی مور یې ژړله مور ته وی چې مور ته چې داسې جاړې که نه مه جاړه زه به غټېږم او که نه داسې چل چې چا کړی زه به په بسته کې بم هغې پسې وړم دې ماشوم اسم نو دا لکه د سړي زړه وسوځي که نه د دې ماشوم دا وخت د لوبو ټوکو دی ده پکې بم وپېژنده ده پکې د پلار د وینې ژوي ولیدې په موږ داسې تېرېږي دا به څه کېږي د دې د ماشومانو د مستقبل به څه کېږي موږ د کمې خبرې ګناهګار یو اخر ماشومان دي د دې به څه کېږي د دې مور خفه ده زما مور پلار خفه دي موږ خفه یو په موږ غم دی موږ ته خو د خپله ګناه وښیي نو اوسه پورې سرکاري یو کس راغی چې یاره تپوس یې وکړو چې د دا ماشومان ما ته وښایې زه میلو شم په څه وجه وشو چا سره چې کېدل هغه سره ونه شو پکار دی چې راشي موږ سره خو دونه تعزیت یې کړو دونه یې زمونږ حوصله افزایي کړې وه هېچا موږ سره داسې سرکاري څوک رانه نه موږ سره مرسته وکړه نه موږ له تعاون څه د یقین دهاني راکړه او نه یې را سره تعزیت وکړو نو هغه مشران وایي ښار یې ناپرسان دی بس چې چا څه وکړه بس هغه وکړل د چا سر لراله په د چا سر لراله په هغه راله جي تاسو څنګه خیر دي شکر تاسو نوم مشر او جی زمان دی مشر ستا سره اخري ملاقات کله شو ما سره اخري ملاقات په دغه مازدیګر وشو زه ډیوټۍ نه رالم او دی بس چوته ناست وم بس دغه ټایم کې ورسره ما جي ملاقات وشو کور پې نیمګړی شو بلکل به زمونږ ټول کور جي بس په ده باندې روان و د غم خادی نه بیا نه خبرولو بس چې څه دغه و بس دی خپل ګاډي کې بس د ټول زنانه دغه به یې ځان سره کړی و بس نه خبرولو د څه نه به یې جي مونږ نه خبرولو قدرمنو چې ماشوم په ماشومتوب کې د پلار د جنازې کټ ویني نو هغه بیا جذباتي شي چې مور ته وایي بیبې مه جاړه چې زه م غټ شم نو زه به په بسته کې بم ږدم او دغه ظالم ته به ځان رسومه یقینا دا ترونه دي دوی به ډېره مینه ورکړي دی ماشومانو له خو د پلار مینه نشي ورکولی دوی چې ماښام ترونه کور ته راځي او دی به کې خپل پلار ته ګوري دروازې ته به ګوري چې کاکا خو راغلی خو چې داجي به کله راځي او داجي دلته د خاورو ډېر په ځان راړولی دی پروت دی یقینا دا ډېره سخته ورځ ده او په دوی تېرېږي دا ماشوم به دا ټول بچي به دغه دروازې ته ګوري چې پاپا به هم کله راځي او په دغه تمه به دوی وده کېږي الله دې دوی له زړه صبر ورکړي او موږ کوشش هم دا و د ویډیو مقصد هم دا و ځکه نه موږ د دوی غم کمولی شو خو مقصد هم دا و چې کوم وزداره خلک دي دا ماشومان یتیمانان پاتې شو د دوی سره ودرېږئ د دوی په سر لاس کېدئ او د دوی سره خپل مالی امداد وکئ ځکه د پلار به د دندې رکشه چلوله بېبس و غریب و اخو لاړه ژوند دی تېرېږي د لوږې څوک نه مري چې مونږ ټولو تاسو د دې سره ودرېږو او د دوی سره مالي امداد وکړو د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله په امان